الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اوس القواعد الأصولية درسونا نن بل درس ته شلمه قاعده ده. مصنف وی چې الافضل في المندوبات اخفاؤها الا بدليل او مصلحة راجعة. مصلحة راجحة د وجنا او دلیل د وجنا ته د مندوب اظهار کول شي کنه. نو اصل په مندوباتو کې څه دی لکه اخفاء ده. اصل دا د چې مندوبات په پټ کې اصل دا څه دی لکه مندوباتو د کې پټواله چې کم دي دا څه دی لکه د اصل پوه شو لکه الاصل في المندوبات اخفاؤها پټول دا هغه څه دی هغه اصل دی. د څه د وجه نه ډیرو دلایلو د وجه نه ګوره نبی صلی الله علیه وسلم قرآن کې الله رب العالمین ویلي دي چې ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي. که چېرته تاسو صدقات پټ ورکوئ نو دا ډېره ښه خبره ده. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم. اوس وګوره که وان تخفوها او تؤتوها الفقراء نو دا خیر لكم، دا ستاسو لپاره خیر. که تاسو ښکاره صدقات ورکوئ صحیح ده که نه نو دا خو خوره خبره ده، خو چې تاسو پټ ورکوئ فقیران له نو دا ډېر خیر دی. دا څه شی دی لکه ډېر خیر دی. او دا په اتفاق د علماو سره چې صدقه پټ ورکول چې کوم دی دا غوره دی د ښکاره نه. صدقه پټ ورکول څه شی دی غوره دی د ښکاره نه. ښکاره به هله ورکوي چې یو مصلحت راجحه وي صحیح ده که نه، یا یو ځای کې دلیل وي صحیح ده که نه. یو مصلحت راجحه د هغه مثالونه به انشاءالله به وایو چې مصلحت راجحه څنګه پوه شوې. لیکن عام قاعده دا ده چې هغو کې اصل څه شی دی لکه اصل نو اصل په دغه کې څه شی دی لکه په صدقاتو کې هغه پټوالی دی. اصل په صدقاتو کې څه شی دی لکه پټوالی دی. دغه شانتې ګوره حدیث د زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه دی په صحیحینو کې راغلی دی. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې افضل صلاة المرء في بيته الا المکتوبه. اوس افضل صلات د سړي په څه کې دی لکه په کور کې دی. کور کې ولې دی کور کې افضل صلات ځکه دی چې ګوره تهجد او نفل او تراویح او دغه شانتې دا عام عبادات چې ټول دي د نوافل دا به ته کور کې کې. د دې وجه دا ده چې دی یو خو کور کې هغه بعید د ریا نه، ریاکاري پکې ډېر نه راځي. کور کې ته چاته ځان ښیې پوه شې که نه. دویم دا دی چې اخلاص ډېر وي په هغې کې، او لږ دا دی چې هغه ماحول هم بدل شي پوه شې که نه. نو داسې دا ډېر هغه زړه راجمع کوونکی شي دی. نو دې وجې نه شریعت دا ویلي دي چې دې شیزونو کې څه شی دی هلکه کور کې لمونځ کول نوافل کول دا څه شی دی افضل دی په نسبت د نورو پوه شې که نه. دغه شانتې مصلحت راجحه د وجه نه. مصلحت راجحه څه مطلب دی لکه تعلیم دپاره. تعلیم یو مصلحت د دې د وجې نه کله کله ته د هغې دپاره د جومات کې هم دغه کولی شي دا سنت کولی شي پوه شې که نه. دغه شانتې یو سړی مصلحت راجحه دا ده چې تا ته پته کور کې ته تلاوت نه شي کولی نو راشي تراویح د جمع سره وکړي پوه شې که نه. دا هم جایز ده تا دپاره. او دغه شانتې نور مصلحتونو دپاره دا څه شی دی لکه دا ته کولی شي. نو اصل څه شی دی لکه نو دې قاعدې لاندې اوس ته وګوره اصل په دغې کې ټولو صدقاتو کې هغه څه شی شو پټوالی شو پوه شو که نه الا بدلیل مګر په دلیل سره. دویم اصل په حفظ د کتابونو کې او قراءاتو کې او مطالعو کې دا څه شی دی لکه پټوالی پوه شو که نه. دا دی چې دا دغه دی دغه شانتې افضل په روژه کې هغه څه شی دی پټوالی. نفلي روژه ده هغې کې اصل څه شی دی پټوالی دی. پټ به نیسي صحیح ده که نه. اظهار به چاته نه کړي ډېر چې بېګا اسپو غپل پوه شوې که نه. دا شیزونه به ته نه کړې. نو اصل به دې ټولو شیزونو کې څه شی دی لکه پټوالی دی. بله قاعده مصنف راوړي وایي المندوبات اوسع من جنس الواجب. مندوبات چې کوم دی هغه ډېر اوسع دي د چا نه د جنس واجب نه. واجبات چې کوم دی په شریعت کې ډېر کم دي او مندوبات ډېر زیات دي. یو خو دا مطلب دی. دویم ډېر قیودات داسې دي چې هغه په واجب کې لږي او په مندوب کې هغه قیودات نه وي. اوس وګوره د هغې مثالونه واوره ته لکه صلات په جماعت سره فرض مونځ وګوره فرض مونځ واجب دی که نه. نو دې دپاره شریعت شرطونه ډېر لګولي
قیدونه یې ډېر لګولي دي یو خاص وخت مقرر کړی دی جماعت ورسره شرط کړی دی پوه شوې که نه دا ټول شیزونه ورسره شرط کړي دي په نسبت د عام مندوباتو اوس ضحا ده یا مثال نور منځونه دي صلات اللیل دی دې دپاره جماعت شرط کړی نه دی دغه شان دي کې توسع کړې ده صلات فرض مونځ چې کوم دی هغه په سورلی نه کېږي پوه شوې که نه سورلی په باندې فرض مونځ نه کېږي دا عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی په صحیحینو کې هغه وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم به وتر کوو په چا باندې په اوښ باندې وتر کوو هغه حدیث په آخر کې راغلی چې نبي صلی الله علیه وسلم به مونځونه کول په هغې کې څنګه دی په سورلی باندې الا الفرائض مګر به سوا د چا نه فرایضونه اوس وګوره دا دلیل شو په دې باندې چې فرض مانځنه علاوه نور مونځونه په څه باندې کېږي لکه په سورلی باندې کېږي وتر هم نفل دی ځکه چې دا په څه کې کېږي په سورلی باندې کېږي پوه شوې که دا په سورلی باندې کېږي نو دغه شان دی نو المندوبات اوسع من جنس الواجب صحیح دی که نه دا قاعده ده دغه شانتي ته روژه کې وګوره فرض روژه چې کومه ده صوم په هغې کې شریعت څومره شرطونه لګولي دي روزې دپاره یو وخت مقرر کړی دی خاص پوه شو که نه د هغې دپاره شپې نه نیت تا باندې فرض کړی څه چې کړی دی لکه نیت تا باندې فرض کړی دی او نفلي روژه چې کوم او بل ده دی په هغې کې تا له اختیار دی که ماتې نو ماتې که او که پرېږدې نو پرېږده پوه شو که نه دا اوس وګوره د مندوباتو کې دا توسع شریعت کړی ده پوه شو که نه په نسبت د فرایضو کې د توسع نشته اوس وګوره فرض روژه کې داسې نشته فرض کې ته به شپې نه نیت کړې تا باندې لازم دی پوه شو که او فرض مانځه دپاره فرض روژې دپاره ته به څه چل کې په هغې کې ماتولی هم نشي بغیر د عذر صحیح ده که نه او که مات هم کې نو په هغې قضا په تا باندې لازمه ده څه شی ده هلکه لازمه قضا په تا باندې لازمه ده او ډېر تحریص شریعت په دې کې کړی دی په فرایضو کې په نسبت د چا په نسبت د دغه عام منځونو عام روژو باندې پوه شوې که نه نو دا اوس ټول دلایل په دې باندې اوس کوم چې فرض اذکار دي شریعت په تا باندې فرض کړي دي نو خاص کر چې مثال طور په اکثر علماو په دې باندې اذان جواب چې کوم دی هغه واجب دی پوه شوې که نه دا ذکر دی دا څه شی دی واجب دی دا ذکر تا باندې واجب دی نو دا خاص وخت دی او دا به دې کې ته مثال طور په هغه وخت باندې کې او نور وختونو کې ته دا نشي کولی په نسبت د عام ذکرونو هغه ته هر ټایم کې کولی شي عام ذکر ته هر ټایم کې کولی شي پوه شوې که نه پوه شوې نو دا المندوبات اوسع من جنس الواجب دا قاعده ده ها بله قاعده مصنف راوړي دا بله قاعده ده تقریبا دویشتم قاعده ده صحیح ده که نه چې لا یلزم المندوب بالشروع الا في النسکین الحج والعمره چې مندوب چې کوم دی هغه په شروع سره نه لازمیږي مندوب څه شی کې شروع سره نه لازمیږي لا یلزم المندوب بالشروع صحیح ده که نه دا دې قاعده کې هم اصل کې اختلاف دی د احناف رایه دا ده چې هغه وایي چې لازم النفل بالشروع دا قاعده څنګه ده لکه لازم النفل بالشروع دا هغه وایي چې تا نفل مونځ دی هغه تا شروع کړی دی مخکې خو دا مندوب که تا کول او که نه کول ستا مرضي وه خو چې تا شروع کو اوس که میز کې ماتې نو د ده قضایي په تا باندې لازم وي ولې لازم النفل بالشروع لازم النفل بالشروع هغو دپاره څه دلایل هم شته دی هغه وایي چې قرآن کې راغلی دی چې ولا تبطلوا اعمالکم څه شی هلکه ولا تبطلوا اعمالکم عملونه مه بربادوئ او دا خو بربادول د عمل دی چې ته نیمه کې سلام ګرځې او بیا یې ګرځې پوه شوې که نه داسې مه کوه داسې څه شی کوي داسې کول وایي ناروا دي خو لیکن نه دا خبره صحیح نه ده دا استدلال صحیح نه دی د آیت نه هم استدلال صحیح نه دی او دا قاعده هم صحیح نه ده بلکې قاعده صحیح ده چې المندوب لا یلزم بالشروع صحیح ده که نه مندوب چې کوم دی هغه په شروع سره نه لازمیږي په دې باندې دلایل څه شي دی هلکه په دلایل په دې باندې دا دی چې ګوره نبي صلی الله علیه وسلم په روژه نیوله او نبي صلی الله علیه وسلم څه چل کو روژه نیوله کله چې نفلي روژو کې ښه نبي صلی الله علیه وسلم کله چې راغی او کور ته عایشه رضی الله تعالی عنها حدیث دی چې موږ نه تپوس وکړو چې څه شته د خوراک نو موږ وایو چې یا رسول الله او چا حیث د څه حلوا شانتې ده دا هدیه کړې ده نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره راوړې ما ته زه روژه ماتوم فلقد اصبحت صائما
او ما سهار کړی اوس په څه کې په روژې په حالت کې او که چېرته څه نه و زه خوراک څه نه و نو نبي صلی الله علیه وسلم به څه ویل اني اذن صائمون زه په دغه اوس چې کوم دی څه شو روژهدار شوم خو دا هله چې مثال سهار نه ته مطلب 10 بجو پورې که څه ټایم ته ناشته کې یا مثال دغه کې هغه ټایم پورې تاسو خوراک نه کړی هغه ټایم هم ته نیت کولی چې سهار نه بس چې زما روژه شوله زه پوه شئ که نه دا هم بیا هم صحیح دی پوه شئ نو دا صحیح دی اوس وګوره دا نبي صلی الله علیه وسلم دا روژه ماته کړې ده او دلیل په دې باندې نشته چې نبي صلی الله علیه وسلم دې قضا یې راوړې ده پوه شئ که نه دې باندې هېڅ دلیل نشته دی چې نبي صلی الله علیه وسلم دې قضا یې راوړې ده که چېرته نبي صلی الله علیه وسلم قضا یې راوړې وې نبي صلی الله علیه وسلم به ویلې وې چې دا شریعت به مونږ ته رانقل کړی وي پوه شئ صحابه به مونږ ته رانقل کړی چې نبي صلی الله علیه وسلم قضا یې راوړې ده نبي صلی الله علیه وسلم قضا یې نه راوړل دا دلیل دی په دې باندې چې څه شی دی هلکه مندوب چې کوم دی هغه نه لازمیږي په شروع سره هلکه پوه شئ ښه دې نه لږ صریح حدیث دی بل چې هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم تصریح کړی ده په دې باندې لکه ام هاني رضی الله تعالی عنها حدیث دی چې نبي صلی الله علیه وسلم په هغې ته څه نوم دی هغه نبي صلی الله علیه وسلم ته څه اوبه پیش کړی و صحیح دی که نه نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه چې کوم دی هغه وڅکل نبي صلی الله علیه وسلم چې هغه وڅکل بیا وویل چې نه نبي صلی الله علیه وسلم ام هاني ته اوبه ورکړې نبي صلی الله علیه وسلم اوبه وڅکه ام هاني ته اوبه ورکړې نو ام هاني هغه اوبه وڅکل او ام هاني دا وویل چې نبي یا رسول الله زه روژهدار وم خو ستا جوټه مې نه صورت کولی پوه شئ که نه نو هغه مې وڅکل نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې که چېرته ته د دې په ځای باندې بله روژه نیسي نو ونیسه او که ته نه نیسي نو ستا اختیار دی وګوره دا اوس صریح ده په دې باندې چې المندوب لا یلزم بالشروع مندوب چې کوم دی هغه په نه لازمیږي په شروع سره د احناف چې کوم دلایل وایي که نه لکه مثال حج عمره کې هغه وایي چې حج عمره کې واتموا الحج والعمرة لله قرآن آیت پیش کوي په دې باندې صحیح ده که نه نو موږ وایو چې دا حج عمرې پورې خاص دی دا څه شي پورې خاص دی حج عمرې پورې خاص دی چې هغه کې دا قانون دی نسکین نه مراد څه شی دی لکه حج عمره ده حج عمره کې دا قانون دا دی چې هغه په نیمه کې تا مات کړه ولو که نفلي ولې نه صحیح ده که نه هغې اتمام په تا باندې څه شی دی لکه لازم دی پوه شئ که نه اتمام په تا باندې لازم دی دا خو هغې سره تعلق ساتي پوه شئ که نه دویم مونږ چې کوم دغه وویل بل دا ده چې کوم ځای کې چې قضایي راغلی ده بالفرض لکه نبي صلی الله علیه وسلم هغه ووایي چې قضایي راوړې ده مثال طور پر کومه روژه مونږ وایي چې که بالفرض قضایي راوړې ومې نو قضایي راوړې یو افضل کار مونږ داسې منع خو څوک نه کوو چې هلکه تاسو قضایي بالکل مه راوړئ داسې خو مونږ چاته نه وایو که چې را نه وړه نو دا سړی ګناهګارېږي نه په دې باندې دلیل قاعده هم ده مخکې قاعده ته شوې چې الاصل براءة الذمه اصل څه شی دی براءة الذمه دی اصل دا دی چې نفس چې کوم دی په هېڅ شي کې مشغول کېدل نشته صحیح دی که نه انسان اصل کې غیر مکلف دی اصل په انسان کې عدم تکلیف دی پوه اوس چې ته مکلف کې په دې باندې چې دا قضایي راوړه نو دې لپاره دلیل راوړې دې لپاره به څه راوړې هلکه دلیل راوړې نو دلیل درته شته دی نه نو دا ثابته شوله چې المندوب لا یلزم بالشروع پوه شئ که نه ګوره بل اجماع د صحابهو ده څه شی دی هلکه اجماع د صحابهو ده په دې باندې چې هغو روژه ماته کړې ده او بیا قضایي نه ده نیولې صحیح ده که نه او هېڅ چا ورباندې نکیر نه ده کړې هېڅ چا ورباندې نکیر نه ده کړې نو دا هم دلیل دی په دې باندې چې المندوب لا یلزم بالشروع پوه شئ که نه ها د هغې لاندې مثالونه د قاعدې واوره لکه یو خو نوافلو مثال شو د نفل روژې مثال شو هغه مخکې تېر شو صلاة الکسوف دی صلاة الکسوف څه شی دی هلکه مندوب دی که مستحب دی ها اوس که صلاة الکسوف چا ته په نیمه کې قطع پوه شو که نو آیا په دې باندې قضایي واجبېږي هلکه قضایي نشته پوه شو که نه واجبېږي نه قضایي شته کې نو صحیح دی بیا سر دوباره کې سبا بل څه خبره نشته پوه شو که نه خو تا باندې لازمه نه ده تا باندې څه شی دی هلکه لازمه دغه سنن رواتب دي چا نه پاتې شولو قضایي ورباندې شته دی هلکه لازم قضایي ورباندې نشته صحیح ده که نه که چا راوړو ډېر ښه کار یې وکړو پوه شو که نبي صلی الله علیه وسلم مفتی عبدالقیس راغلی او 2 رکعات نبي صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو هغه بیا مازدیګر لمانځه راوروسته وکړو پوه شو که نو نبي صلی الله علیه وسلم رمضان کې اعتکاف مات کړی پوه شو که نه د ښځو د ډېرېدو د وجې نه چې که نه هغه وکتل چې ټولو ښځو ځان خیمې تړلې دي وایي چې تاسو د نیکۍ اراده لرئ دا نیکۍ دا صرف خیمې تړل نیکۍ شو
نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف مات او بیا شوال کې څه چلو کو اعتکاف وکړو د هغه پسې نو خیر د نوافلو کې چې کوم داسې قضایي خو هغه نوافل چې یا نیمه کې مات شي یا مثال سره اونه کې دا به تا باندې لازمیږي نه پوه شو که بل دا دی چې دې کې یو عقلي وجه دا هم ده چې که چېرته دا داسې لازمېدی نو بیا خو عبادات سره دغه شو نفل پاتې نه شو نفل خو تا فرض کړو په سړي باندې چې الله اکبر وویلو دا سړي باندې فرض شو دا خو بیا نفل نه شو که اوس نفل خو ویل کېږي دې ته چې هغې کې اختیار یې ستا دپاره مندوب هغه غیر هغه کې طلب غیر جازم پوه شو که پوه شوې لکه په دې باندې ها بس ښه نور به انشاءالله تعالی مخکې